ډېره قیمتي دعا ده، یاد یې کړئ. په سجده کې په هر مانځه کې چې سجده کې یعنې کم سے کم چې په مانځه کې په یو سجده کې وې او الله یو پیر قبوله کړي نو الله تعالی دنیا هم درکړه او الله آخرت هم درکړه. حدیث ته غوږ کښېږده، د صحیح مسلم کې دی. طارق ابن اشیم الاشجعي رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغی، ورته وی یا رسول الله چې د الله نه غواړم نو څه به ویم؟ چې د الله نه څه غواړم نو څه به ویم؟ دا څومره ناشنا سوال دی او دا سوال کیږي د هغه چا نه چې هغه وحی د الله بیانوي. د ده جواب په دې کې به ذره برابر شک هغه نه وي. ای د الله پیغمبر زه چې کله د الله نه څه غواړم نو څه به ویم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ته وایه اللهم اغفر لی وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي، یا الله ما وبخا، وارحمني پما رحمك، وعافني ما له عافیت راک، وارزقني ما له پراخ رزق راک.